زما محترمو مسلمانانو، که مونږ دا غواړو چې زمونږ په ژوند کې د سکون راشي، زمونږ په ژوند کې د راحت راشي، زمونږ په ژوند کې د آرام راشي، نو مونږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل کوو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه به خپلو تر څو چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه خپله کړې نه وي، هغې پورې زمونږ په ژوند کې سکون او راحت نشي راتلی. زما محترم مسلمانانو، الله جل شانه قرآن مجید کې فرمایي: من یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د رسول الله اطاعت وکړو، په تحقیق سره د الله اطاعت وکړو. چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومنله، د الله جل شانه خبره ومنله. او بل ځای کې الله فرمایي: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. کچری تاسو دا دعوه کوئ، د خلکو ته ووایه ای پیغمبره چې مونږ د الله سره محبت کوو، فاتبعوني، نو زما تابعداري وکئ، د رسول الله تابعداري وکئ. زما محترم مسلمانانو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې خیر دی. نو کوم خلک چې ګیره خرئ، دا د 1,40,000 پیغمبرانو سنت دی، نو د 1,40,000 پیغمبرانو سنت پرېښود. الله پاک به د یو پیغمبر په باره کې د سره حساب کوي. الله دې زمونږ او ستاسو په ژوند رحم وکړي. بل ځای کې الله فرمایي: لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. د پیغمبر دا ژوند خو ستاسو دپاره یو ماډل دی، یو نمونه ده. تر څو پورې چې دا تاسو نه خپل کړی، تاسو به ناکامئ. الله دې مونږ ته د پیغمبر علیه السلام ژوند را نصیب کړي.